کسه یاد مرګ ډیر زیات اثار لري. خو زه یو څو طرف ته اشاره کوم. یو د نشاط، انسان دا ونی چې مرګ یا د انسان پژمرده کوي، انسان خفه کوي. نه، انسان ته نشاط ورکوي. انسان چې کله مرګ یادوي، بعد از مرګ زندگی د انسان پر نشاط وي. انسان زندگی شوق سره، جذبه سره، ولولې سره تیروي. انسان غافل نه وي بیا. او بل شی چې انسان مرګ زریس انسان اثر انسان باندې چې یاد مرګ زری سره هغه د سبکبالي، انسان سپک وي، دنیا سي وابسته نه وي. انسان کله هم انسان مرګ سره روبرو کیږي، ډېر اسانه سره مرګ سره روبرو کیدای شي. سبکبال شوله یعنی دا چې انسان تعلقات شدید نه وي دنیا پسې. د یاد مرګ یو بهترین اثر دی. دنه کسان موږ سي دنیا پسې ډېر زیات وابسته وي، تعلقات دور شدید وي، چې دنیا نه جدایي هغه دپاره ډېره سخته وي. مرګ کله سوچ کوي یا مرګ په باره کې یو مرګ ته ورنږدې کېږي او مړ کېږي، بالکل مرګ نه مخکې دا مړ وي. یو قسم ته روزانه دا مړ کېږي. ورې همدا څه سوچ کوي چې مړ کېږم، مرګ نه روان دی. مثلا یوه داسې بیماری وي او پوهېږي چې داسې مرګ حوالې سره مرګ سره روبرو کېږم. کسه جنگ تبوک څه اسلام اخیری جنگونه دی، پیغمبر اکرم ټولو ته دعوت ورکړی دغه جنګ کې حاضر شي. څه کسانو خیانت وکړو، حاضر نه شول. پیغمبر هغوی په باره کې یوه جمله هم دا ادا کړله څه دا خلک دنیا پسې وابسته شوي دي. دوی ته ښکلي بریښي، حالانکې دوی ته پته نشته چې دنیا نه بعد دوی دپاره کومه ښکلې زندگی، بهترینه زندگی ایښې شوي ده. ځکه ویلیا شوي دي چې زمنې امام، اخیری امام مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف، کوم انصار دي، اعوان دي، یاران دي، سپیان دي، هغوی یوه نښه، یوه نشاني دا دی چې هغه به سبکبال وي. هغوی شهادت سره به مینه وي، هغوی مرګ سره مینه وي، هغوی دنیا پسې وابسته نه وي چې هغه یې چېرې مړ نشم، مرګ سره روبرو نشم. تاسو وکسوی د یو بل اثر د یاد مرګ یادول دا دی چې انسان تربیت کیږي، بهترین تربیت انسان کیږي. که تاسو قرآن ته سترګې وغړئ، قرآن کې هم مرګ والا آیات سو نازل شوي دي، هم هغه پیغمبر 13 سال مکی زندگی کې نازل شوي دي. هغه ټایم کې چې سختۍ زیاتې وي، مشکلات زیات وو، هغه ټایم کې چې اسلام تازه جزیرة العرب ته راغلی و. پیغمبر غوښتل چې خلک تربیت کی، جاهلیت نه اسلام طرف ته، تمدن طرف ته، انسانیت طرف ته راوبسي، انسانی اخلاق، اقدار، صفات دوی کې واچوي. نو هغه ایتونه راتلل چې هغه د مرګ والا و، اخرت والا و، بعد از مرګ و، قبر والا ایتونه و. نو اکثر ایتونه مکی دي، دې دپاره چې خلکو سره بهترین تربیت شي. او یقینا اثر یې وکړو. هغو ایتونو نتیجه و سلمان، بوذر، مقداد، عمار یاسر غوندې کې عظیم و جلیل القدر اصحاب، بهترین یاران د پیغمبر تیار شول چې هغوی کمالات و فضایل انسانی کې مثال و نظیر نه لري، چې هغوی اخلاق اعلی درجه والا، ایثار اعلی درجه ورکی، اخلاص، صداقت، صمیمیت، خلوص و جذبه وفا و عفو درگذر، انسانیت، مینه، محبت، رأفت و رحمت، شفقت و مهربانی، هر یو صفات هغوی کې بهترین انداز کې، خصوصا بیا یو بل حقوق و رعایت هغوی کې بهترین انداز کې موجود و. دا حالت هر ټایم کې رسي چې کله انسان مرګ یادوي، به انسان بهترین صفاتو حامل کیږي.